بسم الله الرحمن الرحیم. د تجوید درې بابونه شوي وو. د اعوذ بالله بسم الله بابونه، د تجوید اهمیت او فرضیت او د تجوید مبادی مخکینی خبرې. څلورم باب نمبر 4 د تجوید اول رکن. تاسو د تجوید څلور ارکان دي، په هغې کې اول رکن مخارج الحروف، د حروفو د راوتلو ځای نه مخرجونه دی کې باز کوو او ډېر اهم جز دی. دا دونه اهم جز دی که په دې باندې د حرف ذات معلومیږي. قاف او کاف او دال او میم دا په دې مخارجو د یو بل نه جدا دي. نو درس نمبر 29 دې نه مخکې 28 درسونه وشو، په هغې کې اعوذ بالله بسم الله کې هم خبرې وشوې، ټولې خبرې وشولې. درس نمبر 1 کې درې څلور خبرې کوو. اول دا چې د مخرج پیژنګلو را سره وکړه. د مخرج تعریف څه دی، مخرج څه ته وایي؟ نو هو دا مخرج چې دی موضع ځای دی خروج الحرف، د حرف د راوتو ځای، یا پښتو کې وایي د حروفو د وتلو ځای هم ورته مخرج ویلی شي، د حروفو د اوښکلو ځای هم ورته مخرج ویلی شي، د حروفو د ادا کېدو ځای هم ورته مخرج ویلی شي، د حروفو د پیدایش ځای چې د کوم ځای نه د انسان په بدن کې د کومو ځایونو نه حروف روځي هغې ته مخرج ویلی شي. مخارج جمع شو، دا تعریف شو. دویمه خبره د مخارجو په باره کې تعداد. نو تعداد کې اختلاف ته دلته نه بیانو، صرف د خلیل صاحب مذهب چې دی د جمهور مذهب د سره متفق دی. خلیل صاحب په مذهب باندې ټول مخارج 19 دي، د حروف او حروف 29 دي. حروف یو کم 30 دي او مخارج 17 دي. حروف 29 دي ټول او مخارج د هغې د راوتو ځایونه دا 17 دي. اوس دا 17 مخارج د انسان په بدن کې په څو ځایونو کې دي، په څو اندامونو او حصو کې پراته دي. نو مقامات وقوع درېمه خبره، دا 17 مخارج د انسان په بدن کې په 5 مقاماتو کې ځان له ځای جوړ کړی دی. هغې 5 مقاماتو کې یو جوف دهن دی. جوف دهن د خولې خالي حصې ته وي، دا به مخرج نمبر 1 کې وایو. دویم ځای د مخارجو د اوسېدو ځای هغه حلق دی، حلق مرۍ ته وایي. دریم لسان جبه ده. څلورم شفت شونډې دي او پنځم خیشوم د پوزې نلکه ده. دې کې مخرجونه پراته دي دا 17. اوس د دې لږ تفصیل کوو، بیا ډېر تفصیل. لږ تفصیل دا دی جوف دهن د خولې خالي حصه څونه ده، کم ځای دا به وروستو وایو. خو جوف دهن کې یو مخرج دی او حروف د دغه یو مخرج نه 3 ادا کېږي، مده حروف را روان دي. او حلق مرۍ، په مرۍ کې 3 مخارج دي، د حروفو د راوتو 3 ځایونه دي. مخرج اول، دویم د مرۍ منځ، د مرۍ اخر، د مرۍ اول. او حروف پکې 6 دي، حلقي حروف. وروستو بیا تفصیل کوو. لسان جبه کې د حروفو د راوتو ځایونه دا 10 دي، 10 مخرجونه پکې 10 دي او دا هغه 10 نه 18 حروف ادا کېږي. شفت شونډو کې 2 مخرجونه دي، د حروفو د راوتو 2 ځایونه دي او هغه 2 ځایونو نه 4 حروف ادا کېږي. خیشوم د پوزې نلکه دا څونه ده، 19 مخرج کې بیا وایو. نو دا خیشوم د پوزې نلکه کې یو مخرج دی او 2 قسمه حروف تی ادا کېږي. دا د دې مختصر تفصیل شو، اجمال بیان شو. د دې تفصیل به شروع کېږي ورپسې درس کې، د یو مخرج تفصیل به کېږي.